बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमी हिसाली सल्लु अलैहि व आलिही मनम में है वे ख़याली ओ नमी दानम कुजा रफ्तम शुदम गरक़े विसाली ओ नमी दानम कुजा रफ्तम बामा आशना गश्तम ज़जानो दिल फिदा गश्तम फिदा गश्तम फिदा गश्तम नमीदा नम कुजा रफ्तम गुलामे रोए वो बोदम असीरे बोए वो बोदम गुबारे कोए वो बोदम नमीदा नम कुजा रफ्तम कलंदर बो अली हस्तम बना में दोस्त सरे मस्तम दिल अंदर इश्क वो बोदम नमी दानम कुजा रफ्तम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पते ज़वाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। और जो सोक द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द नामूस द सहाबा किराम द नामूस मुहाफिजों पहरेदार दे इंशाअल्लाह करम दाखिला मन इज्तिमा का प्रस्तर अगवारी कमंग रसूल करीम आउ द सहाबा किराम द नामूस द तहफ्फुज द पारा सो इंशाअल्लाह दार तरगवारी द शब कदर मुलाव आलिमो नेक खुबरेदा इंशाअल्लाह दे जरखेज़े और मर्दम खेज़े खौरी और आम मुसलमान बम इंशाअल्लाह आगदार तलब पे को इंशाअल्लाह हुआ इंशाअल्लाह। उस्ताद आवाज़ और फन में अराले रहने का उस्ताद अंदाज़े दे सिलेगी चे द मीडिया पा स्तर का खुदा आवाज़ दे लरिमजी नो को ज़दा से खबर दे शब कदर पा हवाला को मोतासु दे से प्लस प्लस नाश किए रो दाखिल कोई जुड़ा मुला दरो नजर इश्तिया में कदरो हुआ नमड़ा वादा कयो बाबा पकेशत का बाबा हुआ है ओल लेगा नारो वतु नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा अज़मत सहाबा किरदार सहाबा गुलामान सहाबा नौकरान सहाबा सिपाही सहाबा मुफ्ती ताहिरुल्लाह दरवेश का हर तहरीक ने कागज कादियानियत खिलाफ दे और कदर हाफिजियत खिलाफ दे और कदर सेकुलरिज्म खिलाफ दे मुंदहा तहरीकों दखपल अकाबिरों अगर तमाम जद्दोजहद सलाम को और मंगावाई कि जमन मशरानो मुंतदकम तहरीक इस्लामी बुनियाद खेदे इंशाअल्लाह द अगीद अरवाह सर जमन दा वादला चे इंशाअल्लाह आग तहरीकुना व पखपल मन तन दन बाने तर क़यामत जारी और सारी साथ इंशाअल्लाह हुआ इंशाअल्लाह सातु बगमान साथ इंशाअल्लाह। अगर मरो शहीद इस्लाम हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह चिदाद तहरीक बानी और हुरियत ददगी काफिले रुम्बे सालार दे पाकिस्तान के
چې کله د شیعت او رافضیت خلاف هغې علم جهاد بلند کړ نو دا داسې اسان کارونه نه دي دې ته ډېر مشکلات مخې ته پراته او د هغې تمامو مشکلاتو نه دې مخې ته تېر شوي دي زما خپله جنګ ته م تګ شوی دی 14 ورځې ته زه پاتې شوی مې او ما په ملتان کې سبق ویلی او شهید اسلام حضرت مولانا حق نواز جنگی رحمت الله علیه دا د کبیر والا نه هلته یو مدرسه ده لکه څنګه چې زمونږ دلته حقانیه ده او ډېره معروفه او مشهوره مدرسه ده د دوی فراغت د هغه ځای نه شوی او هغه ما چې کوم ځای سبق وی تحصیل طلمبه تقریبا دا ډېر نږدې ځان ته ډېر ګرځېدلی یم او ما پرسنلي د خلکو نه هغه وخت لا زما دومره د عقل کیپیسټي م نه وه خو ما معلومات به کول او د خلکو نه به مې پوښتنې کولې زما یو استاد محترم جناب حضرت مولانا خالد صاحب مرحوم رحمه الله سپین ږیري و د هغه له خولې نه واورېدل حضرت مولانا حق نواز جنگی رحمت الله علیه چې کله دا تحریک اوچتاو او د شیعه خلاف یې په هغه خپله ساحه کې د مسلمانانو په ذهن کې آګاهي مهم چلو خبره چوله نو دا د هغې مشرانو خبره ده چې هغې به مونږ ته وي چې مولانا حق نواز جنگی رحمت الله علیه د اخلاص په انتها ولاړو او ما ته د خپل استاد محترم الفاظ یادي چې بالکل د آسمان سکړو ته د هغه اخلاص رسېده او د هغه د اخلاص په نتیجه کې الحمدلله په پاکستان کې دغه غداران قوم ته معلوم شو او الحمدلله دا سلسله جاری ده جیل کې مې واچو زه بعضې خبرې دلته نشم کولی هغه ناگفتبي کردار او کار به د هغې جسم مبارک سره کو چې قابل د ذکر نه دی او دا به وي په ما چې څومره سخته تېرېږي دا د رسول کریم د هغه عظیم مرګرو جماعت صحابه کرام د ناموس او تقدس په خاطر باندې په ما تېرېږي او هلته به 2.5 کاله زه پاتې شوم نو زه یو تبلیغي مدرسه کې مې سبق وی د حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتو هم سره یو جومات ته لاړم په یو جومات کې یو امام و هغه امام سره په کمره کې کېناستو سپین ږیری امام هغه امام چې کله هغه عالم د هغه کلي حالانکې په پنجاب کې زمونږ او ستاسو غوندې دینداري ډېره کمه ده دا خپل علاقه ورته ډېره ښه ښکاره شي هغه چې کېناست خبرې کولې نو چې کله به د مولانا حق نواز جنگی رحمت الله علیه تذکره راغله نو هغه به په ژړا شو او وی به چې دلته یو پلانکي عالم دی نوم یې مو واخیسته خو چونکې زما هغه علاقه کې دا چا سره تعلق نه و کشر مو وی هغه بله ورځ خوب لیدی او په خوب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید قرآن عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا سلور وانا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اولیدل او حضرت مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ موجود دے نبی علیہ السلام مبارک کے دستار رو مختو او آغا دستاری دا حضرت مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ پسر باندې تاو کړ لکه څنګه چې موږ په دستار باندې کې د یو عالم یا د یو حافظ پسر دستار تاو بل ولولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاو کړ بل ول امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تاو کړ او نور ولونه ورلا حضرت عثمان او علی رضی اللہ عنہما تاو کړ چې پګړۍ وتړله او دته یو قسمه
د صحابه کرامو د رسول کریم د ناموس دستاربندي وشوه. نو چې دی روان شو نو هلته یو پرده لګېدلې وه. د هغې پردې نه آواز راغی چې زما دپاره هم د حضرت مولانا حق نواز جنګي په سر باندې لاس کېدی چې معلومات وشو په هغه پرده کې عفیفه کائنات سیدنا عائشة الکبرا رضی الله عنها ناسته وه. د هغې اواز نعرہ تکبیر یو قدم یو آواز حق نواز حق نواز یو قدم یو آواز جینے کا انداز مرنے کا انداز. قدرونو د داسې قسمه حالاتو په تناظر کې هغه اکابر یو قدم اخیستلی. یاد ساتئ تحریکونه نه په عقل جوړېږي نه په عقل کامیابېږي. همیشه لپاره تحریکونه په الهامي پیغاماتو باندې جوړېږي او وړاندې په قربانو په وینو شهادتونو باندې وړاندې ځي. دا تحریکونه داسې نه جوړېږي چې ګینې بس یو سړی راپاڅېده وهغه وایي که زه یو انجمن جوړوم او بس خبره ختمه شوه. سید طائفه حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه په حرمینو کې موجود و. پیرانی پیر مهالی شاه صاحب رحمت الله علیه چې هغه د سلاسل اربعه او معزون او کامل او مکمل پیر او مرشد و. او دغه وخت کې په هندوستان مرزا غلام احمد د نبوت دعوه نه وکړې او دوی دواړه حرمینو کې موجود و. سلسله صابریه کې سید طائفه حاجی صاحب پیر مهالی شاه صاحب ته خلافت ورکړ او بیا ورته یو خبره وکړه وی ته هندوستان ته لاړ شه. زما په دې زړه باندې الهام کېږي چې په هندوستان کې یو ډېره لویه فتنه ښکاره کېدونکې ده او د هغې فتنې سدباب وکړه. پیر مهالی شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه کله هندوستان ته راغلم نو د حضرت سید طائفه حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه قلندرانه جمله هغه الهامي جمله بالکل منوعا عقلا ثابته شوه چې مرزا غلام احمد د نبوت دعوه وکړه. نو تحریکونه هسې نه جوړېږي. د تحریکونو لومبی کړی امام ابن عربي فتوحات کې لیکي چې پیغام الهي وي سینه د نبي وي وحي کې جوړېږي او چې پیغام الهي وي سینه د ولي وي الهام کې جوړېږي. الهام او وحي دا من جانب الله وي. تحریکونه او جماعتونه همیشه په الهاماتو جوړ شوي دي او صرف په الهاماتو نه د قرآن د حدیث قطعي نصوص د هغه الهاماتو صحیحو تصدیق کوي او بیا اکابر قدمه دي. او اوس مونږ لږ خو نه یو دا همره خلک به هغې ته نه راجمع کېدل. تقریبا 10 یا 40 کسه به کېناستل او هغوی به یو جماعت جوړ کړه. د هغه 40 کسو فکر هغه به په امت داسې غلبه شو چې دلته خو جماعت صحابه صفای صحابه الحمدلله خور وور دی او کارکنان هر ځای کې موجود دي او موږ تاسو ټول انشاءالله د دغه تحریک سره کلک ولاړ یو که نه یو الحمدلله. خو عزتمندو دا زما او ستاسو جذبه ده. تاسو که د هغوی د کلي د وطن د خلکو جذبه ولیده زه په جنګ کې روان وم. نو هغه وخت کې د جامع محمودي ته ورتلم نو ما ویل زه به د دې شهدای کرامو دا قبرونه وګورم. نو په لاره باندې زه یو کس سره میلاو شوم عام سړی و هلک و. ما ورته ویل جامع محمودیه کوم ځای ده؟ وایي څه کوې؟ مونږ ورته مونږ د حق نواز جنګي رحمت الله علیه قبر بیا مو ورته ویم د نور نومونه مو واخیستل د دوی قبرونو له ځو. نو هغه سړی اوس نه مونږ له جواب راکوي او نه راته لار ښیي. مونږ ورته ولاړو اوس په ژړا کې ویې ژړل مونږ هم داسې خفه شو ځکه چې هغه ژړل بیا یې راته وویل که تاسو ځئ خو هسې به م ځئ خو زه راته ویم چې خامخا ورسئ. د هغه ځای د خلکو مینه محبت نن هم د هغې په سینه کې پروت دی.
او زه دا وایم قدرمنو خفه کېږو به نه زمونږ په زړه کې اوس هم د صحابه کرامو مینه محبت کم دی من خیبر پښتونخوا نه نکشلي ګټو اسمبلی کې ناست ممبران علماء کرام اکثر د خیبر پښتونخوا یي د جمعیت علماء اسلام غوندې یو مضبوط سیاسي جماعت هغه چې په پنجاب باندې هم کسان ودرې نه پاس کېږي او ته ماته وګوره دا د صحابه کرامو سره د مینې او د محبت اظهار دی او که نه دی زما ذاتي معلومات دا دي چې په جنګ کې شیعه ډېر او سنیان کم دي او هر کلم کې صفای صحابه په جنګ کې خپل نماینده ودرئ نو د هغه وخت نه والا تر اوسه پورې الحمدلله هلته الیکشن ګټي دا د هغې خلکو محبت دی او د هغه کابرو قربانی دي راځئ عزتمندو که چېرته د هغې غوندې مونږ هم سټپ واخیسته او دې طرف ته هم صحیح طور باندې توجه وکړه نو انشاءالله کرم چې په داسې کټ ټنډر او تنګ تروش ځای کې هغوی داسې نمایندګان هم راوباسي او د شیعو د هر دشمن اسلام په خوله باندې یو سنګ ثقیل دي او هغوی ترک نشي والی نو زمونږ او ستاسو علاقې خو زرخیز هم دي او مردم خیز هم دي انشاءالله که چېرته چا په غلطۍ کې هم د ناموس صحابه خلاف دلته زبان درازي وکړه نو انشاءالله په یو هیګ او هک به روزو که نه به روزو انشاءالله نعره تکبیر نعره تکبیر شان محمد مصطفی صحابه عظمت صحابه کردار صحابه غلامان صحابه نوکران صحابه نوکران صحابه سپاه صحابه مفتی بهرالله درویش او غیرونو داسې و پاکستان څه چې په بین الاقوامي دنیا کې څومره اسلامي تحریکونه دي که پاکستان کې دی او که هندوستان کې دی او که په بنګلادیش کې دی او که په اسلامي نړۍ کې دی او که په یورپي دنیا کې دی څومره اسلامي تحریکونه او جماعتونه دي او چې په هر نوم او په هر شکل باندې دي تاسو ته به داسې جماعت میلو نه شي چې د اول نه والا تر اخره پورې د هغې تمام قیادت یو په یو باندې شهید شوي قدرمنو هغه ورځ باندې چې کله حضرت مولانا اعظم طارق صاحب رحمه الله شهید کېدو نو زه زما په خیال باندې په بلوچستان کې یو ځای کې و بیا چې کله زه لاړم ملتان ته او هغه خپلې ادارې ته ورغلم نو په دغه وخت کې زما څومره خیال دی مولانا محمد احمد لودیاني صاحب دامت برکاتهم د امیر شو او چې کله دی امیر شو نو د دوی د کلي یو طالب علم زما کلاس پیلو هغه چې بیا کلي نه راغی موږ هم لاړو نو هغه وویل چې کله د هغې انتخاب وشو کلي ته راغی او خبرې خلکو سره کولې نو هغه دا وویل چې زه د دغې جماعت امیر هله جوړ شوی یم چې ما خپل سر پتري کېږي ما په هغه ورځ باندې د خپل مرګ په پروانه باندې دستخط وکړ په کومه ورځ چې ما د دې جماعت قیادت اختیار کړ کوم ځای کې چې د داسې سوچ او فکر خلک موجودي دا خلاصیت دی که دا تمامه دنیا یو خوا شي نو انشاءالله داسې جماعت ته شکست نشي ورکولی انشاءالله او انشاءالله وکرم دا سلسله به جاري او موږ دوی ته دا یقین دهاني ورکوو زموږ خدمات منتشر دي څوک په یو جماعت د دین کې خدمت کوي څوک د بل خدا دې څوک موږ جدا نه کړي ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا سر المسلم کا جسد واحد اذا اشتکا عضو اشتکا کلو انشاءاللہ کرم کہ پا برما کے پا مسلمان بانی الغار کی گئی نو درد ما ترسی کو سوک دا ختم نبوت ناموس رسالت خلاف غریش ترین آواز جتائی انشاءاللہ
पे इत्तिफाक इत्तिहाद बरा पासू और गुसोक द इस्लामी शिआर मजाक उड़ावाई दागमा हिता बसीसा पीलाई हुई दीवार गुंदी उधरी गु और गुसोक द सहाबा किरामो फनामूस पर हमले कई न इंशाअल्लाह करम लकन सीलाब और पसीना खपल खित्ते और खौरी ना पासू इंशाअल्लाह हुआ लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अगर मनो अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदालत के वाला मुकदमा पे उछलेगा स्पिन सादर दायदा बदन तोके अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे जज हुए शाह साहब तुम्हें पता नहीं खत्म नबूवत के नारे पर पाबंदी लगी है। हजरत शाह साहब आगा अदालत की वक्त वही खत्म नबूवत खत्म नबूवत नारे तकबीर नारे तकबीर ताजदारे जबरत है तासो बच्चे का वाया गरीब है तो तासो का कम न के तेज बड़े खत्म नबूवत हमारा कैसा गरीबान अल्लाह की सूचत के खत्म नबूवत और तो शाह साहब तुमने तौहीन अदालत की है। शाह साहब तो जज साहब तुमने तौहीन रिसालत की है और तुम्हें पता होना चाहिए जज से वो तो वही शाह साहब तुम्हें पता होना चाहिए इस मामले में तुझे फांसी भी हो सकती है। शाह से वो तो वही जज साहब मैं कफन अपने सर पे बांधा हुआ लाया मां दख्तर जान न कफन तो करे दख्तर तन में तो करे और तो वही विस्ता पयवना रतम यो काल कैद करे और तो बलना रवाला खत्म नबूवत बलनारी वाला भी खत्म नबूवत शलनारी वाली भी शल काल कैद शाह से वो तबल हुआ है खत्म नबूवत और तो भी पांसी है के देविया वही खत्म नबूवत विदा खुपरे ले वनी शाह से वो तो भी खत्म नबूवत अदर मनो याद साथे कसोक पहाड़ शक्ल दे और पहाड़ पैमाना दे कुछ दीन इस्लाम खादिम दे जमीन का सर गुल दे कर दे अमीर शरीयत और शाह बुखारी से जमीन का तुरुन दे ना पुख्तुनों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंतर डीरू के ब्रितावर पुख्तनों ने ज़्यादा वारा दे कहने दे अकनवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह जमीन दकीली उलस्ती ना बच्चे सहाबा किरामो दनामूस तपारे खपल सर पर तरीकी के खोदो जामे शहादती औलारे जोड़ कलाई पत्थरों पे चलकर अगर आ सके तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है इंशाअल्लाह करम कमम औतासो हकीकत के दनामूस साहबा शकालियो नबी आबमन औतासो न पारा मौलाना हक नवाज जंगवी जमन द सर जुम्बर औताजी करब इंशाअल्लाह दा तहरीकुना बे इंशाअल्लाह पुलिस ने पूरी निसु वाली निसु इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह करम दा मंगवाई च खलक दे जमन द जुमातुन द मुख्तलिफ नमूर पवजा मंग दयो बन जुदा न गनी इंशाअल्लाह करम च करम मैदान लगी दो मो कराला और गरम दो मखदूनिया ली दलेदा इंशाअल्लाह द हर जालिम और जाबिर खिलाफ मंग इंशाअल्लाह मुत्तहिद और मुत्तफिक वलारी करो इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह दा जवानान कशरान दी और जमन औस्ताद द पैगंबर खुदा द सहाबा किराम द नामूस द पारस औरत मेहनत की तो दा जमन द सब ताजून दी कहने दी इंशाअल्लाह के जमन को औस्ताद सलमारी मुतालबा की तावन बहुत सारा को करना बके इंशाअल्लाह कमन औतास दवाई चमन काम पर जोड़ कर दे दी काम पर तरह से लेकिन सैलाब पदीलार और आजू करना बराज इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह करम दी तमंग दी जनदा डाड वर्को चितकसे नंद शब कदर नारी न खुपरेदा इंशाअल्लाह द शब कदर जनारम तासु सर पदी के वलारी दी और चिकम जे की मैदान राज इंशाअल्लाह तासु जमन मशराने और इंशाअल्लाह मोहम्मद तासु पस शात नारी वो इंशाअल्लाह दोनों में इंशाअल्लाह हर वक्त सर मन तंदम सर वलारी के बनी इंशाअल्लाह
दा सोचत किया इंशाअल्लाह। हाज़ा व इस्लाह उम्मत चैनल को मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।